بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو آی ایم ایس لرنرز د خیبر پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ پېښور. تاسو ته د اردو په کلاس کې هر کله وایو. اردو جماعت دوم د سیکنډ کلاس سټوډنټانو السلام علیکم. ټیسټ ایډیشن نصاب 2020 के मुताबिक مونږه په اردو بک کې اته سبقونه تقریبا ویلو. راځي چې نن سبق نمبر 9 لیسن 9 تاسو لدرکو. پیج نمبر 59 دے او سبق نمبر 9. نهم نمبر سبق تے داغی نوم دے سیر ایک شہر کی. سیر ستوي چکر تا ټور تا ایک شہر کی صحیح ده د یو خار صحیح ده ټور ورته تاسو ویلې شي او شهر ستوي یو انګلیش کې ورته وایي سیټي. د یو خار چکر د یو خار ټور صحیح ده دا د سبق نوم دی. راځي سٹارټ یالو لومبه وایي شي سوچے اور بتائے. سوچو کوي او موږ ته وایي پاکستان کې کتنے صوبے ہیں. د پاکستان سو صوبې دي صحیح ده نو پاکستان کې 5 صوبے ہیں. د پاکستان 15 صوبې دي لکه پهلا د پاکستان سلور صوبې وي اوس 15 شوي دي. ټیک ده کمی کمی صوبې دي صوبہ سندھ صوبہ سرحد صوبہ بلوچستان صوبہ پنجاب او چې کوم پکې نیو راغلي دا صوبہ ګلګت بلتستان چې ورته وایي. نو د پاکستان 15 صوبې دي. تاسو دلته د دې جواب لیکلی شئ صحیح ده 5 صوبې. صحیح طریقے سے ودی جواب لکھیں کہ پاکستان کے کتنے صوبے ہیں. پاکستان کے 5 صوبے ہیں 5 صوبے ہیں. ٹھیک شو او مارته نمونه واغستل هغه د صوبوں نمونه دی. بل کوشچن کہ آپ کو موقع ملے تو آپ سیر کے لیے کہاں جائیں گے. وای کو چری تاسو ته موقع ملاوشي فری ټایم تاسو ته ملاوشي نو تاسو به سیر تا چکر تا ټور ته کم ځای لبزي صحیح ده. نو تاسو د دې جواب لیکلی شي. هر یو سټوډنټ خپل خپل رائے ورکولای شي. میں موقع ملے تو میں سیر کے لیے کمراٹ جاؤں گا صحیح ده. دین علاوہ سوات جاؤں گا دیر جاؤں گا بس چې سړي کوي ښا مری جاؤں گا. چې تاسو د سم موقع ملاوشي نو تاسو به چکر تا کم ځای ته ځي بس چې کم ځای تاسو خو هغه لیکلی شي ښا مری لیکلی شي. ٹھیک شو دین علاوہ سوات لیکلی شي کمراٹ لیکلی شي صحیح ده کنه کمراٹ. نو د دې جواب هم تاسو ولا ورکړئ. راځو سبق طرف ته. فاطمہ اور احمد کے مامو جان صوبہ بلوچستان میں رہتے ہیں. فاطمہ یو جنۍ ده او احمد دا یو الګ ته دا غوي چې کوم مامو جان ده هغه په کوم ځای کې اوسېږي صوبہ بلوچستان کې اوسېږي. ما تاسو ته ویلي پاکستان 15 صوبې دي. صوبہ بلوچستان دا هم د پاکستان یو صوبہ ده الته اوسېږي. وہ بلوچستان کے شہر زیارت میں ملازمت کرتے ہیں. هغه بلوچستان چې کوم شهر ده د بلوچستان چې کوم سیټي ده دا غي نوم ده زیارت. زیارت دا د زین نوم ده صحیح ده کنه. نو د بلوچستان چې کوم سیټي دا شهر دی الته دا خپل ملازمت کوي مين خپل کاروبار کوي خپل ملازمت کوي الته ملازم دی. اس سال گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی تو فاطمہ اور احمد اپنے ماموں سے ملنے گئے. چې کله بدی کال د دې سکل د ګرمیانو چټیانې چې وشوي نو فاطمه او احمد خپل مامو جان سره ملاو شو الته لاړه هغه ملاویدلو لا. امی جان بھی ان کے ساتھ تھی او امی جان هم دوی سره وا. بچوں کو زیارت دیکھنے کا بہت شوق تھا. دغه ماشومانو ته زیارت قتل مين زیارت هغه چې موږ زیارت وینو نو هغه ډیر زیات شوق داغوي. مامو جان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں زیارت کی سیر کرائے گے او مامو جان هغوی سره دا وعده کړی و چې دا به دوی لا د زیارت سیر ورکوي زیارت چکر به ورکوي صحیح ده کنه. زیارت د زینوم دی. پکچر کې دا وګورئ دا سری دته د قائد اعظم ریزیډنسی وای صحیح ده. دا هغه ځای دی چې په کوم ځای کې قائد اعظم رحمت الله علیه محمد علی جناح صحیح ده لاست خپل د ژوندۍ لاست ټایم دلته تیر کړو نو د غزې ته قائد اعظم ریزیډنسی وای. ټیک شو کنه. پکچر تاسو کتلی شئ. دی بار پکچر کې وګورئ دا هم د دې پکچر دی. राजू नेक्स्ट पेज था. पर नेक्स्ट पेज की वही चीज 60 पेज दे. पूरे मुल्क में शदीद गर्मी थी लेकिन जियारत का मौसम इंतहाई खुशगवार था. पटोल मुल्क की ढेर ज्यादा गर्मी हुआ सही था. खुद जियारत मौसम चो अगर ढेर खुशगवार और खस्ता मौसम हो खुश हो गए कि इस अच्छे मौसम में खूब सैर करेंगे. او مون خوشاله شو چې بدی خسته موسم کې با خوزله د خلاصه خو بدریغه چکرې وو خو سیر به وکړو. بچوں کو यहाँ के पहाड़ सरसब्ज درخت और چهچهاتے پرندے بے حد بلې لګي. او ماشومان ته دغه ځای کم چې کم غرونه او پهاړ غرونه ته وي سرسبز درخت کم سرسبز ونی چې وي شینکې او خسته شنه شنه بوټي او چهچهاتے پرندے او دغه ته چې کمی پرندې وي برډز غوي خپل شور کړي او چغې مغي والي هغه ډیر زیات به حد بلې لګي مين اچي لګي. ټیک شو ډیر خبر تخکارا شو ډیر خپي ولګیدل.
पहले दिन मामू जान ने कहा, पहले ورځ मामू जान ویلی बच्चों आज हम एक खास मकाम की सैर करेंगे। बच्चों मंग बनन यो खास मकाम सैर को सही दकना। बच्चे सोचने लगे कि भला मामू जान कौन से मकाम की सैर कराएंगे। माशुमान दासी हैरान शू सोच के वाचवल ची मामू जान बमुंगा कम जे तबूजी कम मकाम तबदागी सैर बरा कई। मामू जान ने बच्चों को गाड़ी में बिठाया और एक इमारत के सामने पहुंचकर रुक गए और मामू जान दगा माशुमान पर गाड़ी की केनवल सही और روان شول او د یو इमारत مخې ته ودرېدل هغه ته इमारत مخې ته چې ورسېدل التا ودرېدل उन्होंने जेब से 100 रुपए का नोट निकाला او هغه د जेब نه د 100 रुपए नोट راويستو सलगुन सही इस पर बनी तस्वीर दिखाकर पूछा हवागी बने चिकम तस्वीर जोड़ शवे हो आगे वर्तु खुदो इस नोट पर बनी तस्वीर और सामने इमारत की तस्वीर में कोई फर्क है छिपदी नोट की चिकम तस्वीर जोड़ शवे और मखामख चिता उस कम दा पिक्चर खकारी कम बिल्डिंग तस्वीर दी की सफर खस्ता दौगर दा सलगुन देखा दौगर दी बने दा पिक्चर स्टा कना दी त रेजिडेंसी हुई कायदी आजम हां अरे अरे नोट पर तो इसी इमारत की तस्वीर है। फातिमा हैरत के मारे चिल्लाई अरे अरे लकद से हैरान शो चगी वाली सही ده کنه چې اخ دا وګوره ودی نوٹ باندې خوم دغه इमारत دغه बिल्डिंग تصویر ده دا وګوره دسی حیرت سره دسی हैरान شو غي سره دی ویلو چغي والا सही ده کنه हाँ मामू ये तो वही तस्वीर है। अहमद ने भी सर हिलाकर कहा او हाँ मामू बिल्कुल دا هو مغه तस्वीर ده। अहमद هم सरू खजोलो چې دا خو هم دغه तस्वीर ده یو شان دی। मामू जान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया बच्चों ये सामने कायद आजम रेजिडेंसी है। मामू जान माशुमान तो वखाندل जवाब ورته ورکړلو چې बच्चों دا مخامخ شسخکاری دي ته कायद आजम रेजिडेंसी वही नोट पर इसी इमारत की तस्वीर है او بدی नोट باندې هم دغه इमारत तस्वीर ده सही ده کنه دا وګوره سلګون تاسو تخکاری بدی کی دا پکچر دا ده تصویر جوړ دی सही ده دې ته कायد आजम रेजिडेंसी وای دلته कायد आजم خپل د ژوندۍ لاس چکم ټایم مين هغه بیمار شوی نو اخرنه ټایم د په دغه बिल्डिंग کې تیر کړو دي ته कायद आजम रेजिडेंसी وای पिक्चर کې وګورئ دا कायद आजम रेजिडेंसी دا او دیبل पिक्चर کې وګورئ دا 100 نوٹ دی خیالم دی ټول به تاسو لیدلې وي ښه پیسې خو ټول ماشومان پیژنې کنه ټول سټوډنټ او کنه دا خو تاسو خامخا پیژنې نو کو دینم نه پويږي دی पिक्चर ته تاسو ګورئ دا د 100 روپو نوٹ دی او ماغه شیپ همغه पिक्चर دی ګورئ دی باندې دا تصویر تاسو تخکاری دی ته कायद आजम रेजिडेंसी وای صحیح ده هم دا ګورئ اوس به دی باندې پوښي وي بیا سوئی گورا احمد मामू जान इस इमारत को कायद आजम रेजिडेंसी क्यों कहते हैं। अहमद सवालों को मामू जान नची मामू जान दी इमारत का कायद आजम रेजिडेंसी वाली वही मामू जान कायद आजम मोहम्मद अली जना ने हमारा प्यारा पाकिस्तान बनाया था। मामू जान और कायद आजम मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह जमुन खो पाकिस्तान प्यारा वतन हगे जो करे आप बीमार हुए तो आपने अपनी उम्र का आखिरी हिस्सा यहाँ गुजारा था। चिकल आगा बीमार शो नो दागा द जिंदगी दागा खपल उम्र लास्ट वक्त दगलता तेर करे हो इसलिए उसे कायद आजम रेजिडेंसी कहते हैं। दी दवजी देता कायद आजम रेजिडेंसी वही पिक्चर क्यों हो रही दी दवाई ठीक शो बच्चे बहुत पुरजोश हो गए और इस इमारत को अंदर से देखना चाहते थे। माशुमान ډیر زیات داسې پرجوش شو چې دا خو اوس موږ دننه هم ګورو کنه دوی سره سوچ پیدا شو چې یاره دا خو دنم قتل غواړي یوازې بهر نه خو نه ده او دغه عمارت ته دننه ننوتل دوی غختل صحیح ده کنه چې موږ دې ته ورننه وځو جهه कायद आजम रहमत الله علیه ने वक्त गुजारा था कम से कि कायद आजम रहमत الله علیه लास्ट टाइम خپل تیر کړو यहाँ लोगों की बहुत बेल थी او دغلتا د خلکو ډیر زیات رش بیل څه توي رش صحیح ده لکه یو کس بوتلو قتل را قتل به کنه خامخا تاریخي زین دي مشهور زین دي نو هغه بیا خلک ګوري ډیر زیات رش بیل مین رش بچوں نے वो कमरा देखा जहां कायद आजम मोहम्मद अली जना रहमत الله علیه ने قیام किया था او माशुमान هغه कमरा وکتل چې په کمزې کې कायद आजम मोहम्मद अली जना قیام کړي والته په پاتې کېدلو صحیح ده کنه ټهره اور بتائی पहले दिन बच्चों ने किस मकाम की सैर की په پهل ورځ ماشومانو د کم مقام سیر وکړو په پهل ورځ ماشومانو د कायद आजम रेजिडेंसी یو خاص مقامو دا غي سیر وکړو چکرې والو هغه نه بعد بیا نور هم په دغه خار کې دغه سیټي کې وګرځیدل نیکسٹ ګوره یه कायद आजम मोहम्मद अली जना रहمت الله علیه کی बहन पेज नंबर 61
فاطمه جنا کا کمره بیتا لکه دلته صرف د قائد اعظم هغه روم هغه کمره نه و، دین علاوه د قائد اعظم چې کومه خور و فاطمه جنا داغي کمره هم دلته موجوده و. بچوں نے یہاں حسن وقت گزارا او ماشومان دغلته ډیر خسته وخت کې تیر کو، خي انجوای کړو. وہ ایک ایک چیز شوق سے دیکھتے رہے. هغه یو چیز چې کوم تاریخي سيزونه وو هغه ټولي د شوق سره ورته قتل. بچوں نے مامو کے موبائل فون سے بہت سی تصویریں بنائی او ماشومانو د خپل مامو جان موبایل باندې خپل تصویران هم ویستل، جوړ کړل، خسته خسته پکچرې واغستلې. پہلے دن بچوں نے صرف قائد اعظم ریزیڈنسی کی سیر کی. په پہله ورځ ماشومانو د چا کوم ځای سیر وکړو؟ د قائد اعظم ریزیڈنسی د دغه ځای سیر وکړو. اگلے چند دنوں میں انہوں نے پورے شہر کی سیر کر لی او بیا په یو څو ورځو کې را روان یو څو ورځو کې دوی را وکړو کم مکمل شهر دی داغي سیر هم کولو. صحیح ده کنه؟ هغه مطلب کله به یو ځای ته لاړو کله بل ځای ته، نو ډېرې چکرې والی او روزانه کسی نئی جگہ کی سیر کو جاتے او دوی به روزانه نوي نوي ځای ته چکر لتل. لکه نن فار ایگزامپل دی ښار ته لاړو، بل ځای خوا لاړو، بل ځای ته، بل ځای ته، نو کمپلیټ ښار یې وکتلو، مکمل ښار کې چکر والو. بچوں نے جا بجا سیب کے درخت دیکھے او ماشومانو بیا دغه ټایم هر طرف ته لکه سیب کم د اپل سیب درخت هغه ولیدل، لکه ډیر زیات مشهور د دغه زینو کنه سیب خسته سیب موجود خسته دغه ونی موجودی وی. مامو جان نے بتایا، مامو جان هغه ته ویلی کہ زیارت میں بہت مزیدار اور رسیلے سیب پیدا ہوتے ہیں. صحیح ده کنه چې په زیارت کې ډیر مزیدار او رسیلے سیب پیدا وی، مطلب پیدا کیږي، خسته الته موجود وی. صحیح ده، مزیدارم وی، خسته ذائقہ دارم وی، او بم پکې ډیری وی، نو دیتا مزیدار وی. پورے ملک کے لوگ یہاں کے سیب پسند کرتے ہیں او ټول د ملک خلق د دغه سیب خلق خوښوي. پکچر کې وګورئ دا سیب د اپل چې ورته وایي انګلیش کې. احمد نے پوچھا، احمد سوالوں کو احمد تپوسو کړو مامو جان زیارت میں اور کون کون سے پل پیدا ہوتے ہیں. صحیح ده چې په زیارت کې بدغزه کې نور کم کم فروٹس پل پیدا کیږي. مامو جان نے بتایا یہاں چیری کا پل بھی خوب ہوتا ہے. مامو جان ورته ویلي چې د دې کم چیری پل له فروټ ته هغه هم ډیر خسته ذائقہ دار وي او ډیر زیات دلته پیدا کیږي. چیری څه ته وایي د تصویر کې وګورئ انګلیش کې هم ورته چیری وایي. صحیح ده، دا هم یو قسم فروټ ته تاسو به خوړلې وي. اس کے علاوہ زیارت کی خوبانی بھی بہت مشہور ہے او د دین علاوہ د زیارت چې کومه خوبانی ده، خوبانی څه ته وایي انګلیش کې ورته وایي اپریکاټ. ٹھیک شو کنه؟ دې ته انګلیش کې چیری وایي او دې ته انګلیش کې اپریکاټ وایي. موږ ورته پښتو کې څه وایو؟ پښتو کې ورته موږ خرمانی چې وایو. تصویر کې وګورئ دې ته وایي خوبانی. ٹھیک شو؟ د دین علاوہ د زیارت خوبانی هم ډیره مشهوره ده. بچوں نے پہاڑوں میں بکریوں کے ریوڑ دیکھے او ماشومانو په غرونو کې د بکریو د چیلو ریوڑ څه ته وایي داغه چې کومه رمه ده هغه ولیدله. صحیح ده کنه؟ احمد نے ان مویشیوں کی تصویریں بنائی او احمد دغه مویشیو دغه چې کومه چیلې ګړي بيزي وغیرہ وي دغه تصویران جوړ کړو. مامو جان نے بتایا کہ یہاں کے لوگ بیڑ اور بکریاں پالتے ہیں. مامو جان ورته ویلي چې د دې خلک کم ګړي دي چیلې دي هغه خلک ساتي. یہ ان لوگوں کا اہم پیشہ ہے او دا د دې خلکو اهم پیشہ ده. صحیح ده کنه؟ بیا سره زیارت میں اونچے اونچے درخت او په زیارت کې خسته اوچت اوچت بوټیو. فاطمہ حیران ہو کر کہنے لگی یہ درخت کس قدر اونچے ہے. فاطمہ حیران شوا وی ویلی چې دا بوټي دا درخت څومره قدر څومره زیات اوچت دي. مامو جان نے بتایا کہ یہ صنوبر کے درخت ہے. مامو جان ورله جواب ورکړو هغه ورته ویلی چې دا د صنوبر درخت دی. صحیح ده کنه؟ صنوبر پلانٹ دی. زیارت میں صنوبر کے جنگل اگے ہوئے ہیں او په زیارت کې د صنوبر هر ځای کې مطلب جنگل دی. صحیح ده کنه؟ جنگل کې جنگل لکه دلته جنگل دی د صنوبر هغه ځای کې دی هغه ځای کې دی زیاتره د صنوبر پلانٹ دی په زیارت کې. او صنوبر پلانٹ څه ته وایي؟ دی پکچر کې وګورئ دا د صنوبر پلانٹ دی. ټیک ده کنه؟ وګورئ څومره خسته بوټي دي، اوږده ډیر بره دي، ها د دې ډیر زیات هایټ وي. پوه شئ کنه؟ نو ځای په ځای لګېدلي وي، ډیر خسته منظر شو کوي. بچوں نے زیارت کی جیب بر کے سیر کی. ماشومانو د زیارت د زړه نه سیر وکړو. مین خپ زړه سره خپ شوق سره زړی بیخي چکرې والی زړی اله په آرام شو. یو ان کی چټیا یادگار بن گئی او دغه شان د دوی چې کومې چټیانې وي هغه یو یادگار جوړ شو. یادگار لکه یادگار ټایم جوړ شو، خسته وخت تیر کو، چکرې والو. ٹھہرے اور بتائی زیارت میں کون کون سے پل پیدا ہوتے ہیں. په زیارت کې کم کم پل پیدا کیږي. نو په زیارت کې مونږ ویلي چې خسته سیب پیدا کیږي، داغه
سیب پکې راځي، دین علاوه چيري پکې راځي او بل پکې خوبانی راځي، اپریکاټ دا سيزونه دا فروټ کې راځي د زیارت. هلته ډیر خسته پیدا کیږي زیاتر مقدار سره. ٹھیک شو. بل وای سمجھے اور بتائے قائد اعظم ریزیڈنسی کیوں مشهور ہے؟ قائد اعظم ریزیڈنسی ولی مشهور ده؟ قائد اعظم ریزیڈنسی ځکه مشهور ده چې دغه په دغه بلډینګ کې دی کې قائد اعظم خپل لاست ټایم تیر کړو چې کله بیمار شو نو بیا دغه ته لاست وخت تیر کړو ځکه ته قائد اعظم ریزیڈنسی وي او خلک ورل راځي دغه ځای خپ شوق سره ګوري. بل سوال کې زیارت کے بارے میں کون سی بات آپ کو اچھی لگی؟ د زیارت په باره کې تاسو ته کومه خبره ښکاره شوه؟ صحیح خبر باندې ولګیدا. زیارت باره کې موږ ته دا خبره ښکاره شو چې هلته ډېر ښایسته موسم دی، ښایسته فروټس پکې ملاوي، ښایسته سنوبر پلانټس پکې او دا د زیارت باره کې معلومات وو. امید لرم تاسو به دې سبق باندې پوه شوي وئ. دې سبق کې مې بي وګوره ایکسرسایز پکې نشته، بس دغه د دې سبق او نور پکې داسې الفاظ معنی وغیرہ څه پکې نو چې کوم تاسو ته ګران و ما تاسو ته په سبق کې په لیسن کې ویلو چې سنوبر څه ته وایي، خوبانی څه ته وایي، چیري څه ته وایي، ټول ما تاسو له درکړل. صحیح ده. ان شاء الله بل ویډیو کې به تاسو له بیا درکو کوم سبق نمبر 10 چې د مهنت کرنے والے. صحیح ده. دغه سبق به تاسو ته ډیلیور کوو. زمونږ ویډیو سره ورسیدا. کوچري ویډیو خوښ شوی وي زمونږ دا چینل وایم اس لرنر دار سره لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او شیر کړئ. بل ویډیو کې به ملاقات کوو. تھینکس فار واچینګ. الله حافظ.